بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ها نو دا د مختلطاتو ابواب موږ پرون شروع کړو. د مختلطات یو کاغه هر قسم بابونه دي، خو چې تا طریقې زده کړله نو بدی کې دا ټول بابونه په یو شان باندې دي. لکه هغه د اول ورځ نه چې کم سبق موږ ویلو، نن زموږ اخرنی ورځ دا سبق به تاسو ته کم بلاول ورځ باندې تاسو یاد کړی دی، هغه به دله کار درکوي. لکه مطلب موږ بلاول ورځ باندې دا تاسو ته ویلو چې یاره موږ به د ماضي معلوم ګردان څنګه جوړو، او په ماضي معلوم کې 14 صیغې دي. نو کومه ماضي معلوم چې الته کې په صحیح کې وه، په ضربه ضربه ضربو کې وه، حق چې نن اوس په مختلطاتو کې هم ده. لکه ته دا ادا ادا او دا ادا ادا دا نه دا دا دسه یاره ما په ناقص کوم دغه د پاجو کوم دغه دغه ماضي نه بدلیږي. یا لکه تاسو په اول ورځو کې کم د ماضي معلوم نه د ماضي مجهول جوړولو طریقه ویلی و، دغه طریقه د په کائنات کې چې د ماضي صيغه دا هغه به اگر صحیح نه راځي کړي، مثال نه راځي کړي، اجوب نه راځي کړي، ناقص نه راځي. پوه شئ دغه شان دي مضارع ده. نو مضارع په هر ځای کې چې نه د ماضي نه شروع جوړیږي، هغه د صحیح کلمې او کله مثال او کله ناقص او کله مضاف او کله محمود. نو چې کله تاسو طریقې زده کړه لګنه بیا به تاسو کار اساني. نو په دې 18 ورځو کې دا کم نن تقریبا ولا سم ورځ ده، په دې کې تاسو دا طریقه خو دلای شو. چیرې طریقه دا د ویلو طریقه دا ده او د زده کولو طریقه ته دا ده. د دې په ځای باندې کوم تاسو دا رټي لګولې او ابو سر د سر نه شروع کړه وې د ورځې یو لست پاڼې د وتولې کنه، نو تقریبا 170 پاڼې به تاسو ویلې وي او تاسو ته به یاد شي نه وي، تاسو به یاد شي نه وي. اوس په دې طریقه باندې دا ویل کنه، نو په دې ابو صرف کې څو صفې ما په خپل 300 دي څو صفې دي، نه هغه ټولې صفې گویا کې چې تا یاد کړل. تا ته کته لګ مهنت وکړو، تا ته بدغه ابو صرف دا ټول ګرځاونه ته به یادي. اگر محمود دي کړي صحیح دي دا شان په تعلیم صرف کې یا په کائنات کې چې د صرف یو قانون تا ترازی او د صرف یو ګردان تا ترازی یا یو صيغه تا ترازی اته حل کول شي. دغه طریقه ده چې کومه طریقه ته په صحیح کې زده کړی ده. د ماضي معلوم د ماضي مجهول جوړولو، د مضارع معلوم د مضارع جوړولو، د اسم فاعل د جوړولو، د اسم مفعول د جوړولو، د اسم ظرف د جوړولو، جهت معلوم او جهت مجهول د جوړولو. بس دغه طریقه ده نه بدلیږي، صرف حروف بدلیږي را بدلیږي، صرف حروف بدلیږي را بدلیږي. لکه ال دغه اول زر نسخرو جو په محموزو کې اکلو، جو په دغه کې په اجوفو کې قولو، جو په ناقصو کې دعوو. بدل شوی نه دی، صرف دغه یو صرف حروف کې بدلیږي. بس په کم ځای کې لکتا یو صيغه ته وباسي یا یو ګردان ته یادې، نو داګه د یادولو لپاره او داګه د از د کولو لپاره اسانه طریقه دا ده چې ته به دا ګردان په اصل باندې ولګي. او کب ګردان چې هو تا ته سو کوئی چیر دا ګردان ما ته وایا تا ته په داګه وزن خامخا لګدا ابو صرف ته یا تعلیم صرف ته یا تیسور ابواب ته یا هر قسم د بابونو کتاب چلے، نو پای کې تا ته وزن لیکلای چې دا ګردان دا لکه مثال اجوف واوی ده یا ناقص واوی ده او یا محمود الفا ده او یا مختلطات نه ده، یو خو برته تا ته دا وي او بیا به دا سره تر دا خبره کوي چې لکه دا چا په وزن باندې ده. لکه اوس موږ پرون دا را یرا دغه باب موږ کوو، نو که تاسو را یرا تاسو راوړوي په دای کې په تعلیم صرف کې کراړوي او که تاسو په دې بل کتاب کې راوړوي دا ابواب صرف ته، نو پایل کتاب کې چی وتا ته پیدا خبره پای کې لیکلي چې دا محمود الفا او ناقصیای باب ده، محمود الفا او ناقصیای باب ده. نو چې ګوره تا دې دونه وې چې دا محمود الفا ده، نو محمود الفا خو ته پیژندلې ده چې په فا کلمې مقابله کې په سره راغلي حمزه براغلي، او ناقصیای ده نو چې محمود الفا ده د فا کلمې مقابله کې په حمزه راغله، او ناقصیای څه ته وایي چې د لام کلمې مقابله کې په یا راغلي. نو ته پوه شې چې دا ارا ده. اوس تا ته وایي کې دوم لیکلي چې محمود الفا و ناقصیای باب فتح يفتح، سمجھ گئے باب فتح يفتح. نو دا فتح يفتح نه ته دا ګردان کې نو څنګه بکې وسو چې ته بل اول ګوره بار بار موږ تاسو سره دی باندې پریکټس وکړو چې ته اول گویا فتح يفتح ګردان وای فتح فتح فتحو یا فتح يفتح فتحا فهو فاتح. د دې ټولې څنګه وس
صرف پکې حروف بدل کا د حمزه په ځای فا ولګوا د را په ځای تا ولګوا د حمزه په ځای باندې د یا په ځای باندې ح ولګوا د ح په ځای باندې یا ولګوا چې ته دا په خپل اصل باندې وې ارایا يرأي رأيا فهو رائي پرون تاسو ویلو نو اوس پته ګوري چې روز دې ته کوم قاعده متوجه کېدې شي نو دغه دا چې په دې کې قال با قاعده يدعو يرمي قاعده دا قاعده چې د پکړې دي چي بس په دې کې نور څه نشته خلک مهنت چې دا بغواړي کومنګ دغه یو ګوره دا موږ سو هفته شوې دوه درې هفته پوره نه دي شوي کنه درې هفته پوره نه شوي هغه په تیر بود پیر پوره باندې شروع شو دوه پیرونه پکې شو درې ما هفته لا پوره شوي نه ده آینده پیر پوره باندې پوره کیږي لکه نن 17 ورځې تقریبا نو کداغه 17 ورځې تاسو مهنت کړئ نو تاسو ته بوس پته لګېدلی پر اوله کې چې تاسو په اوله کې څنګه وي او تاسو څنګه که مهنت نه وکړئ کوشش نه وکړئ نو څنګه چې دون عمر تیر شو جو دا تلفظم تیر شوی وې نو بیا هیڅ فائدہ هم نه او کومنګ یو پیر ځان وکړو نو موږ عمر له دې شي نه ځان خلاصول شو دا اوس خبر انده چې پلان کې استاد دی او ماشاءالله دې په دې کې ځان دونه تکړه دی په دې کې دونه تکړه دی دې شي وې دې شي وې موږ د خپل استادانو مثال نور کو چې موږ پلان کې استاد دې دې په دې باندې کار نه کیږي ته په خپل باندې څه کې دغه وتا ته فائدہ درکې نو تا یو کال په مدرسه کې په اوله کې د صرف وې په ثانیه کې د صرف وې په ثالثه کې وې او تاسو په صرف نه پوهیږئ نو دا به کم ځای ځکه مخ خو به نه ځکه دا چې دا شان نه ہوتا ویلا او په اوله کې دی وې په ثانیه کې دی وې په ثالثه کې دی وې په رابعه کې دی وې نو په دې کومخ کې ته نه شو پوهیږئ نو تاسو کدا وخت ځای کړئ نه خدای الله نه استغفار کوی او بل دا چې وس ورته ون کله دا رمضان روان دی او بالکل په اسانه طریقه باندې تاسو سره سبقونه ته دا ویل شو لکه نور ما چې څومره وسو ما الحمدلله دا غي نه ډیر زیات کړی او ستاسو د لپاره مې کوشش دا کړی د شپې نه وخت پورې بدنم او مختلف کتابونه چیرې دا کتاب دا خبره به ته په کم طریقه باندې په اسانه باندې ډیلیور شي چې دو هغه زده کی په اسانه طریقه باندې او کم کسان چې دا کړی او دغه باندې مهنت کړو کوشش کړو جو الحمدلله هغه سره سره گزاره چرنده دا کړی دا تاسو په خپل باندې خپل پته لګي ول تاسو لګدل کې ټول یو شانتي الکان دي او هر یو سره د بل نه مسابقه کوي چې رسد د نمک شوې د نمک شوې نا کم چې پکې لګ کمزوري دي ناغو ته ځان داخ کوي چې راځه خو لګا مال خپل کې ملګری په مخه پاسي او زه کو جوړ پکې پاسم نو ما سي د کړی نه دي خو ستا پته با د اي کسان سره لګي چې کله ته کال شروع شي د خیر سره یا د صرف کلاس یا د بل څه کلاس یو ته چې څنګه راشي ته بیا پته ولګي چې ما سي د کړی دي کني د کړی داغو په بار کې بیا داغو په مناسبت سره دا په مقابله کې بیا خپل ځان ویني اوس په دې کلاس کې پته څه کنه لګي چې په دې کې ټوله لکان لکه د هر څه کس دبل نه کوشش کوي ازما خو هم دا زه ما تاسو دوی زما د یو خبره ده مالک اکرام مسلم صرف چې دا په دغه باندې کو په دسترخوان باندې کو چې موږ په روټي باندې شو یو ملګری روټي خوري او خواته کوله پټه راغی د اکرام مسلم کې راځي د خپل ملګری جوړ کما یا چې په ګاډي کې تاسو سفر کوئ آیا اکرام مسلم دې چې راته مشره راځه ته په دې ځای باندې کې نه دوه په خراب ځای باندې کې بس دا اکرام مسلم دې او په دې باندې الله پاک دې ثوابونه ورکړي او سبق کې اکرام مسلم زنه منم په سبق کې ما تاسو دې ته په دې باندې خوشالي کوم چې یو کس دا خله د وینو نه ډکې اته تاسو کوم چې دا ولې د وینو نه ډکره او چې دې خدای دې ملګری والے ما انا تاسو کوم چې ما ته ولې والے او چې دا مې ځکه والے چې په مخه باندې سبق لا پاسي او ما سبق نه پاره نه پریدي نو مولا دا خلو والا نو زه وایم چې بس ولکه اوس کار خله روان دی ماشاءالله ها چې لکه دو په سبق باندې نه بل سره تاګه کوي مرونه شوې دي چې یو بل مخ کېږي او څو پر چې تاسو اکرام مسلم کوی کنه یار اورګه اوس دی وای نو بیا په دې پسې دابل ملګری و پاسي بیا اوس دابل پاسي نو زه بیا چې پاسم جو سم وخت ختمي بس خبره ختم شو نو دا تب لکه اکرام مسلم دوه کو ثواب برته کې دې چې په دې باندې میلاو شو نو هم په دې کې د ګناه ثواب عذاب د میلاو نشو باندې دا کم چوری کې دا کم چور سره مې بدی شو چې دا کوي ځان خلاصې د کار نه ځان خلاصونه تاسو نه پويږئ سما دا وای وسته کدا ورځ ختم شوه زموږ تاسو رښتیا نه ختمه دا وای با د مرګ پورې تاسو سره ذمہواری ان شاء الله د مرګ پورې په ما خپل شواز کوم تاسو په کم ځای کې تاسو وی چیرې ځنه پویګم په دې باندې شمه پوکا زه پوکم ان شاء الله صدقه بني اول ورځ باندې ما تاسو ویډیو کنه مې دا به خپل کوګې نه خبر وباسم چې کم باندې تاسو پویږئ کم باندې تاسو پوه کولای شم چې کم باندې وایو سم کم باندې تاسو پوه کولای نه شم یا تاسو په اسانه باندې پوه ویل نه شم ناغه به زه د خپل خلینو نه راو باسم خو زه به راو باسم خبره
کم باندې چې تاسو کوم خبره چې ما تاسو ویلې ده تاسو وس تاسو واورېده یا تاسو وروستو کم کسان دي چې اوس په وخت باندې مهنت نه کړي او دوی چې زه بیا دا وایسونه اورم یا په یوټیوب باندې کوم سبقونه دي او زه اورم او دا غي نه به استفاده کوم چې ما ویلې ده نو ته پوه شې چې یاره دی په دې خبره باندې اوس ما پوه کولی شي ما په اسانه انداز باندې تاسو ویلې ده د خپل وس مطابق مې کوشش کړی بیا هم تاسو نه پوه وس تپوس کولی شئ ماښام تپوس کولی شئ د شپې تپوس کولی شئ بس دغه وټساپ خو الله پاک ښکلی څیز راوبڅلی دی بس میسج کوئ که زه ژوندی وم او چېرته خدای پاک مقرر کړه ومې کتو بس تا ته به جواب میلوېږي انشاءالله او که نه دلته مدرسې ته هم راتلی شئ کور ته هم راتلی شئ هر ځای کې چې تاسو وایئ چېرې دا څیز زموږ دوله موږ دې په پوه کړي نه یو نو زه ذموار یم لایف ټایم ګارنټي ده زموږ پوه لکه او هېڅ یاره اوس زموږ ستاسو خبره ختمه نه ده نو ما نمبر په دغه بورډ باندې لیکلی دی ځان سره سیو کوئ اکثر ملګرو سره به څه مسله تاسو ته راځي وایي او څومره چې تاسو اوس محنت کوشش کوو که نه دا اوس په تاسو باندې مناصره ده اوس دا رمضان دی نو اوس په دې رمضان کې دا ضایع کوئ به نه نو ورځې لس هغې 15 20 هغې دا تاسو ځان له قرآن مجید نه راوباسئ که تاسو لیکئ نو ډېره ښکلې خبره ده که لیکئ نه نو ځان خو په لیکلو باندې به دومره شي چې لکه ته به بیا چاته وښیې غلطي ملطي به درنه معلومه کړي غلطي به درنه معلومه کړي زموږ بعض ملګري هغه لکه موږ ورته لږ سبق ووایو هغې ماشاءالله لکه بیا لکه سړی ته اخلاصېږي نو چېرې اوس دلته زه په ځان په څه باندې اخلاص کړم هم یو ځای کې نحو دوره کړې وه اوس هم هغه د نحوي دغه دقیق سوالات راوباسي هغه کې چېرې دا به څنګه یو څنګه شو دا ولې شو نو دغه به کوه اوس تاسو لکه رمضان مبارک کې تاسو قرآن مجید تلاوت کوئ که نه نو ستاسو مخکې د مختلف قسم صیغې به راځي نو ته چې لږ وزګار لږ سوچ کوه لکه قرآن مجید رمضان کې خو بل څه کار نه کېږي بغیر د قرآن مجید نه تاسو ماشاءالله حافظان یې قابضان یې او که نه قرآن مجید تلاوت هر سړی کوي نو ته چې لږ وزګار ټیم نو ګوره ورته چېرې دا څه صیغه ده څنګه وه او څنګه شوه او دا به لکه په د هغې به د مثال نه به راغلي که د اجوف نه به راغلي که د ناقصو نه به راغلي د ناقصو صیغو خو لکه دا خو په دې وزن باندې راځي دا په دې وزن باندې راغله چې خدای خبر به دې کې به څه چل شوی ته ځان په دې باندې محنت کوه کوچ کوه او دا کم خبرې چې موږ کړي دي دا کم قوانین چې موږ ویلي دي نو داسې یو خبره به په قرآن مجید کې او په حدیثو کې به داسې یو صیغه نه وي چې هغه تا ته یو په دې باندې حل نه شي لکه به دا کم خبرې چې موږ کړي دي بعض لکه دا سبق پکې ډېر دی نو ډېر خو به څه کوي چې لکه د 2 کالو سبق موږ په 15 ورځو کې بیانوو نو ډېر به خامخا وي چې ته ارشاد الصرف وې علم الصرف وې علم الصیغه وې مراه الارواح وې او دغه شان د نور د صرفو کتابونه تعلیم الصرف وې او دې ټول نه خلاصه راغونډې نو خامخا دغه 14-15 ورځو کې ته وې نو ډېرېږي خو به خامخا نه ضروري نه دی چې تاسو په 15 ورځو کې یاد کړئ کم کسانو چې یاد کړه خو ډېره ښکلې خبره ده خو چې کم نه یاد کړی نو هغه ضروري نه دی چې په 15 ورځو کې دې خامخا یاد کړي لري به 15 میاشتې واخلي لکه مسلسل کار پکار دی ځینو چې ته نن سبق وې یا سبق واورېدو بیا پکې یو هفته دوه ورک شي او بیا راشه دویم سبق مړه سبق ګران دی زما په ذهن کې نه راځي چې ته ورته په خپله باندې ګران وي که نه بس بیا ختمه شو خبره بیا خو نه کېږي دا انسان محنت کوي کوشش کوي الله پاک چې نن انسان د لارې کولوي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله تعالی فرمایي کم کسان چې زموږ په لارې کې محنت کوي کوشش کوي موږ ورته لارې کولاوو انسان خو همت وکړي که نه انسان خو کوشش وکړي که نه چې ته همت نه کوې کوشش نه کوې نو هېڅ هم نه کېږي لکه ګوره زه اکثر د وړلو مثال ورکوم زما دغه نه دی کاغذ دا کاغذ دی دا زه د دې ځمکې نه دا له پاسې نه ځمکې ته ولم دا خو په قلاره باندې روان دی ته خو که د دې په مقابله کې زه دا مارکر راولم نو دا مارکر به د دې دغه په نسبت باندې به زر ځي دې ځمکې ته ځکه چې دا وزندار څیز دی دا مارکر وزندار دی او د کاغذ دا وزندار نه دی نو زموږ په ځای کې دا چې کوم څیز وزندار دي هغه ځمکو ته زرو دقیق اټریکشن پکې ډېري نو که انسان دا سوچ وکړي چې یاره اوسپنه ده اوسپنه خو دروند څیز دی او دا خو لکه چې کوم څیز درونی هغه زه کله له پاسې نه راولم نو خو زر راځي نو که د انسان په ذهن کې دا خبره وي او دې سوچ له مخکې وده یې نه وی ورکړی او همت یې نه وی کړی نو دا جاز به اوس نه الوتو دا جاز الوزي یا د پلسټکو نه جوړي که نه د اوسپنې نه جوړي او څومره لکه خلک پکې هم دي او سامانونه هم د یو ځای نه بل ځای ته وړي ځکه چې انسان محنت کړی دی کوشش کړی دی او الله پاک د چا محنت ګوره ضایع کوي نه الله تعالی فرمایي وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى چې انسان دا هغه څه ملاویږي کوم چې کوشش کوي محنت کوي او بېشکه د انسان قدر دا کوشش د دې به خامخا دا به کتلی کېږي به د دې به الله پاک خامخا قدر به کوي الله تعالی شاکر ذات دی شاکر معنا زمونږ انسانانو باندې شاکر معنا شکر گزار دی الله تعالی قدردان دی قدردان د چا محنت الله پاک ضایع کوي نو
تاسو مهنت وکړو کوشش وکړو په دې دونه ورځې تاسو الحمدلله راغلی الله پاک دې دا تاسو دا مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي اوس دا سبق ضایع کوئ مو مو دې له تاسو طریقې زده کړله اوس دې له مخ په وړاندې باندې ځئ بل د دې تاسو داسې وکړئ چې تاسو کم هلکان دي تاسو ملګري دي تاسو په جوماتونو کې پاتې کېږئ مدرسو کې پاتې کېږئ نو تاسو د ځان کمې درجې والا ته دا سبق شروع کړئ یا تاسو په کلاس کې تاسو ملګري دي تاسو سره تکرار کوي تا ته پته ده چې دی کمزوری دی نو هغه تاسو پوه کوئ هغه ته تاسو وایئ دا سبق چې کله ته خپل ملګري ته دا شروع کړې تا ته په خپله باندې هم فایده کېږي ستا ملګري ته به ستا هم فایده ورسي او چې تا دا ګور په دنیا کې خلک وایي یاره هغه چل دا چل چې تا د په دنیا کې چا نه فایده وکړه نه نو هر سړی به د قدر کوي عزت به دې کوي نو چې تا خپل ملګري ته فایده رسې نو ستا ملګری به ستا لپاره سبا ځان هم مړ کوي خو چې ته ما ته فایده نه رسې هغه به وایي چې بس مړه اوس د خولې دغه دی نو کم ملګري دي چې هغه ستاسو په کلاس کې کمزوري هغه په سبقونو باندې نه پوهېږي او لکه دا احساس ورسره هم نشته چې زه نه پوهېږم موږ د مفتي صاحب هغې داسې د تربیت خبرې کوي نو هغه پکې لاول وایي چې یاره یو تاسو په سبق باندې پوه شوئ نو موږ وایي موږ نه یو پوه شوي که نه ویل لکه په دې باندې پوه یو چې موږ نه یو پوه نو دا هم غټه خبره ده سړی په دې باندې پوه شي چې یاره زه نه پوهېږم او چې لکه یو پوه دی او بیا په دې باندې نه پوه چې زه پوهېږم که نه پوهېږم په دې باندې نه پوهېږي نو دا هغسې لوړ دی مفتي صاحب وایي دا لوړ دی چې دی په دې نه دی پوه چې زه نه پوهېږم ځکه تا ته پته ولګېده چې زه په دې شي نه یم پوه دا شی زده کول غواړي بس تا هغه نیم کار دی وکړو چې تا عزم وکړو چېرې زه نه پوهېږم دا شی زده کول غواړي نو هېڅ ګران هم نه ده څنګه چې د علم الصرف دی دغه په 14-15 ورځو کې تقریبا ټوټل زده کړو دغه شانتې علم النحو ده زیات نه زیات یو میاشت غواړي چې په یوه میاشت کې تا محنت وکړو کوشش دې وکړو که نه تمرین دې حل کړو دا ګران نه دی او چې دا صرف او نحو دې مضبوط وو ته به د قرآن مجید د ترجمې مزه وینې ته به د حدیثو ترجمې مزه وینې ته به د هغه مزه وینې د فقه مزه به وینې نن سبا زموږ استعداد ولې کمزوری کېږي واړه رټې لګوي ټولې رټې لګوي نو په رټه باندې کار نه کېږي کم چې لوی هلکان دي خو رټې نه شي لګولی او هغو دماغ خرابېږي په دې باندې واړه وي نو هغه حفظ نه راغلي نو هغه رټه ولګوي که نه خو هغه رټې هم د څه وخت د پورې ځای نه بیا کار نه کوي لکه په خپله باندې چې لاول رالو موږ ته به دا صرف زموږ موږ به داسې زده کوو لکه زموږ استاد د خدای پاک خوشحاله کړي هغه به موږ ته په بورډ باندې ولیکو او بس کې به ناستو موږ به په بورډ باندې دا به ولیکو بس سباله باندې ورته موږ اورو زمونږ په لاولني کال کې لکه په دې اولا کې په دې کې زمونږ په صرف کې هغه ته اولا موږ زمونږ په 100 102 103 موږ لاره کولې نو ځکه موږ شعر یاد کړو او رټه موږ یاد کړو نور موږ پوهېدو نه په دې باندې چې دا څه شعر موږ په اولا کې یو څه نوال کړي لکه دا چې دا په اصل کې څه دی او څنګه دی او څنګه شو دا موږ نه دی یاد کړی د سره موږ پوهېدو نه په دې باندې چې دا څه دی او څه نه دي سبق ورته ښه ټاټه ورو لکه ګردونه به یې اورولو دغه به یې اورولو قوانین به یې اورولو خو موږ نه پوهېدو چې دا څه شی دی او څه نه دی لکه فایده ده دې سره بس هغه به راغی موږ ته به یې ولیکو استاد او بس موږ به ځان په کاپۍ کې ولیکو او اوس ما خپله مخ ورځو کې ما کاپي خپله کتل موږ په ډېر شغلتیا یې کړې ده که اوس سړی ته ګوري یار که دا مزه دي کړي دي خو لکه ما ورځو کې موږ نه پوهېدو که نه خو موږ هغه شی راټه کړی وو ځکه موږ د حفظ نه راغلي وو موږ ته راټه اسانه وه او بس موږ ویچو په دغه کې بچو دغه وي خو هغه راټه موږ له بیا هم الحمدلله کار راکړو چې موږ بیا کله چیرې زده کړو دا شی خو موږ یاد کړو خو لکه چلولی یې نه شو نو بیا خدای پاک پایږي موږ روان کړو دا هم څه داسې دغه نه ده خو لکه رټه چې نن دا دیرپانې خو ته چې په څیز باندې ځان پوه کړو که نه بس بیا دا کېږي نه الحمدلله په هغه وخت کې موږ زده کړی دی بیا یېرېده پکې نشته دی اوس موږ په دای کې په ثالثه کې وو که نه په ثالثه کې موږ مدرسې کې سال کار مظاهر کې اوس هم شته خدای خوشحالي کړي اوس ماشاءالله پورې غټ غټ علیمان دي دغه دي مدرسې چلوي ما ته یاره په دې هغه باندې نه پوهېږو په علم الصغه نه پوهېږو ما ته ویل علم الصغه ما سره تکرار کوو مې سیده وایم برته موږ مظاهر کې مازدیګر نه بعد نه شو تکرار به مو کوو نو هغه را کتاب به یې راوړو د ما سره جو ما به ورته ویې لږ لږ که نه جو بیا د هغه ته تکرار موږ کوو چې هغه ته وایي چې یاره په دې شي باندې خو موږ نه پوهېږو هغه په فارسۍ کې نو دی ما ته وایي چې تاسو هم کښېنئ جو ما ته وایي کښېني جو ما یې کښېني ما پکې څه دغه دی بیا به دې طالبانو کې چې حرامیان غوندې پکې څوک نو هغه د 15 نور راجمع شول جو ډېر نیم په نیمه کلاس به کښېناستو چې چاته چا صدیق امیر صاحب ته ووایي چې دی دغه کوي دی وایي دی دغه ما خو چېرته هم نه دي ویلي الحمدلله اوس هم چېرته دا خبره ما د خولې هم نه راځي خو لکه هغه هلکانو امیر صاحب ته ووایي چې دی وایي چې دا دغه نه دی
سر مرته وي زمونږ عبید الله مولوي صاحب الله پاک دې خوشاله کړي الله پاک دې ژوندی لري هغه دغه دی مټو چې دې په دغه باندې نه پوهېږي په علم موسیقي باندې ما ته کینی چې زه په علم موسیقي وپوه کوم ما امیر صاحب ما دا وړو ته سوه نه وي راکړه ما دغه مارکیټ کې به عین راغی سره د لختې راغی بره وخت و زه دې سپک سپور کړم ما ته ته څه وایې ما څه ویلي دي وال ټکولي مو کړل دغه مو کړل ته وړو ته ولیدې څه ما خو نه دي ویلي دي دا هلکان وایي نو ما تاسو تپوس وکړئ بیا هغه تپوس مپوس وکړو نو چا ویلي نه وو خو لکه خبرې په ما باندې ورانه کړه دې پوره ته یم چې لکه هغه بیا هلکان به په ما پسې د کور ته به راتلل هغه سبق مبق به وي نو هغه څه چې موږ یاد کړو الحمدلله اوس خو دا څو کاله زموږ د دې سوچو چې په دی کې دا صرف او نحو دا اړو راړو قلم لخه په اسانه باندې به واړم پوهېږي او دا هم پوهېږي او الله پاک دې د مرګ پورې توفیق راکړي چې الله پاک زموږ دا فیض نور ته ورسوي والله پاک دې اخلاص به مونږ کې نصیب کړي للهیت دې به مونږ کې نصیب کړي والله پاک دې به مونږ ته زه غټه خبره نه نصیب کړي چې د هغې د وجې نه مونږ کې ریا راشي دکلاوه راشي یا بل څه نو دې پورې ته هم که نه چې تاسو لکه یو پېره ځان وکړوئ که نه تاسو بیا مزې کوئ لکه چې ځان یې ونه کړو که نه او هسې لکه بس وخت یې ضایع کړو نو څنګه چې دا کلونه ضایع شول څوک په دویمه کې دي څوک په درېیمه کې دي څوک په څلورمه کې دي تر دې چې لکه بعضې کسانو هغه پکې فراغت هم وشو لکه دا سبق یې زده نه کړو دا به لکه کم ځای زده کوي دې وجې نه زمونږ دغه کسان چې موږ او تاسو لکه دغه شو موږ چې زده کړي نه وي موږ مدرسو ته لاړ شو نو نن سبا لکه په مدارسو کې بعض مدارس پکې ښه هم شته او څه پکې دي چې په سفارش باندې لکه خپل شاګردان استادان کوي یا خپل رشتہ داران چې دا استادان کوي په مدرسه کې دی اوس په مدرسه کې تا استاد کو او هغه تا اوله کلاس ته کینو یا د ثانیه کینو او دی و چې یاره ما خپل دی او د مال بغټ کتاب راکړي ته لغټ کتاب ورکړي هغه له ورځي نه هغه د وړو وخت ضایع شي اول ته کې لکه موږ الله دې معافي وکړي موږ دې وړو لازم نه شو روکړی که استاد تا ته کوپر وای که نه او که تا د استاد په باره کې خبره وکړه ته کافر کېږي لکه استاد په باره کې به ته خبره نه کوې که دې وکړه نو لکه ته به د محتمیم به هم دښمني او د استاد به هم دښمني دا ډېر خراب شي اوس په استاد کې په ما کې غلطي ده زه خو ما خو دې وړو ته وایم کم که تاسو په کلاس کې پاتې شوي کوي کم کسان ما ته زه یم چې لکه تاسو په ما کې څه غلطي وي نه زما په خبره باندې پوهېږئ ما ته وایې ما ته په کاغذ باندې لیکئ زه اکثر صرف نو دغه کومه چې وړو ته تاسو خپل تاثرات ولیکئ خپل نوم پکې مه لیکئ خپله خبره ولیکئ نو چې چا څه خبره اترې جو هغه واورو نو چې په انسان کې غلطي نه دا بسته پکاري خو لکه ډېر هلکان دي چې که نه چا په سبقونو باندې نه پوهېږي په کلاس کې د خپل استاد په سبق باندې نه پوهېږي خو یې کوم چې نه پوهېږم چې کافر کوي مې دا خلکو چې هلکه دا د استاد په باره کې دا خبره وکړله د استاد په باره کې دا هلته کې دا شی ټول لکه دغه او تاسو ماشاءالله لکه په دې کې په دې آنلاین کې او تاسو ماشاءالله تاسو به سبا ورځ استادان بشئ چې تاسو دا څیز زده کړئ نو تاسو به نوي نسل ته به تاسو صحیح دین به وښئ او د دې نه چې کله دا صرف نه برابر شول نو د به فقه برابري د به ترجمه برابري د به احادیث برابري هغه الله دې معافي وکړي که موږ دا نه زده کړي نو بیا موږ غټ غټ عالمان به یو او که چا ته ترجمه کوو که نه عوامو ته یو آیت ترجمه کوو نو یو آیت له به زه ګورم لول چې لول د ترجمې قرآن ګورم لول به زه ځان راټکم دا ترجمه بیا به زه خلکو ته وایم او دا ترجمه چې کومه نو نه پکې د ضمیر پته لګي او نه پکې د صیغې پته لګي او نه پکې د با پته لګي خو بس هغه کتاب والا چې څنګه لیکلی جو هغه شان ورته وایم نو ورته پوهېږم نه په ترجمه باندې نو خلک دین خو دین نه خورېږي دین خو هدایت نه خورېږي الټه لکه نن سبا لکه غیر خلک څومره کوشش کوي مهنت کوي په دغه باندې او بدینی خلکو کې داسې خلک راوتلی دی چې خلک د دین نه اړوي نو د هغې مقابله به ما او تا کوو که نه چې ما او تا داسې ځان خلاص کړی دی علم نه او موږ څه زده کړي نه نو موږ به څه د هغې آینده زمانې د چیلنج او دا خلک ټول زموږ نه بددینه شول ټول زموږ نه ملحدان شول کفر ته داسې هلکان دي په دې یونیورسټیانو کې په کالجونو کې چې هغوی لکه ټول بددینه او بېدینه دي نو د هغې اسلام ما او تا کوو که نه خو ما بس دغه ته نشي راتلی مدرسې ته نه جومات ته زما خبرې ته کښېني نه جومات کې د جمعې بیان له راځي خو چې زما دین زه صحیح زده کړم او زه خپل علم په صحیح طریقه باندې وکړم خپل مهنت کوشش وکړم زه به دقې خلکو دا ذهنونه دا به زه رااړوم دا به کوم نو چې زه په خپله باندې یم چې لکه زه د شرح نه سبق وایم او د شرح نه چې نه نو شرح والے چې څه لیکلي حق زه وایم او بیا لکه دغه لکیر کې فقیر یم نو بیا چې څنګه یو هغه شانتې وي نو صرف مونځ اودس په خلکو لګو او نور به لکه دغه نه چې لکه بس زه علم د دې لپاره کوم چې په جومات کې امام شم په جومات کې امام شو خو لکه ته خو نور کار به څه کوې نور به څه کوې لکه په معاشره کې به ته څه کوې صرف مونځ به ولګې مونځ خو ځان هم کولی شي ډېر خلک دي چې ماشاءالله چې هغوی لکه
په وړوکوالي باندې سبقونه ویلي نه امامتۍ مونځ کولی شي دا څه دونه غټه خبره نه ده مانځه په مسایلو باندې پوه په دغه باندې پوه د امامتۍ لپاره تاسو به د فقه کتابونه کولي څه شرایط دي چې د مانځه په مسایلو باندې پوه او قرائت برابري جو د امامتۍ کولی شي زما ستا کار خو لکه د امت اصلاح ده زما ستا کار خو لکه امت ته دین رسول دي او دین په هغه طریقه باندې په کومه طریقه باندې چې ما ته د حضور صلی الله علیه وسلم دې ساده پر رسیدل لري دا به ما ته د مخکې به رسو آینده نسل ته به رسو موږ د خپل استادانو رسول دی الحمدلله الحمدلله ټوټه پوټه مهنت کوو الله پاک دې قبول کړي تاسو بس مخکې دا رسوي نو دا سبق زمونږ تاسو اوس صرف چلیز د کو خلاص نشو نو زمونږ اختتام ونه شو موږ اوس افتتاح وشول اوس موږ سبق زده کوی دا اوس به دا موږ مخکې بیا ان شاء الله صحیح ده کنه نو کم ځای باندې تاسو نه پوي کم ځای تاسو ته مسلې تاسو زمانه دای ته پوس کوي چې موږ پوه نه شو په دې باندې یا موږ ته بدی کې مسله خو چې پوهه نو بیا لکه د الله خاطر وکړي لکه دا اوس ځای کوی ما لکه دونه ورځې 18 ورځې تقریبا تیرې شوې نو لکه تاسو د ټولو به کارونه وي او زمونږ هم کارونه او زمونږ غټ کار دی لکه موږ اکثر لکه زمونږ د ملګري نو موږ پرې چوټیانو کې اکثر موږ چکر لزو دغه لزو نو هغه ټول لکه ما ته قاریږي چېرې تا پکې دا دوره کې شروع کړي دی او دغه دې شروع کړي دی تا د وجې نه موږ لیټ شوي یو اوس په روژې یو که نه نو زه یم یاره خیر دی د استادانو په دغه باندې چې شاید چاته فایده ورسېږي هغه ما ته قاریږي نو خیر دی ما دې قار شي ما د اوس یا نور او زه په خپله باندې ناجوړه یم نو اکثر په دې کال په درمیان خو دغه نه کېږي خو په دې چوټیانو کې لکه ما کور هم دغه چېره دی اوس چوټیانې شوې چې دی به دا کوي ما زه اکثر په کور کې ستا چوټیانو هم په چل باندې پوه نه شو الټا په چوټیانو کې والا په ټایم راتلې کور ته چې چوټیانې نه اوس چوټیانې چې په ټایم نه راځي کور ته غرمې ډوډۍ له زه اکثر نه ځم یا ماسپښین مدرسې هغې کې زه نه یم ځکه دلته کې کله یو کاري کله بل څه کاري هغې پاتې شم ستا خو چوټیانې نه وي نو دا کوي نو دا موږ د دې لپاره تاسو درکړي چېرې تاسو نه خدای پاک دغه واخلي کار واخلي نو زمونږ د وخت هم مزه کوي خپل هم مزه کوي صحیح ده که نه چې لکه موږ داسې کار وکړو چې سبا ورځې به موږ موږ استاد هغه موږ ته فرمایل چې لکه په دنیا کې داسې وخت تېرول دي چې کله اسرائیل علیه السلام راشي او تا ته مخې ته ودرېږي او چې تاسو سره 2 منټه تېروړئ ته به دنیا نه ځې نو چې زه بیا په دغه ټایم کې دا ونه یم چې یاره کوری که دا کار مې کړی وی دا کار مې کړی وی او دا خو ما ته دومره کارونه پاتې دي زه بس همدم د دې دنیا نه به ځمه نو چې دغه زه په دې دنیا کې او په خپل ژوند کې زه دومره محنت وکړم کوشش وکړم چې کله اسرائیل علیه السلام راشي او ما ته وایي چېرې سره 2 منټه دي او زه د دې دنیا نه چې زه وایم چېرې ما د ځانه وروستو داسې کسان پاتې کړي دي او داسې خلک مې پاتې کړی دی که زه لاړ شم خیر دی زما هغه میشن زموږ کار دا به جاري دغې دپاره دا محنت کوشش کوو موږ ستاسو نه هېڅ هم نه غواړو ستاسو نه زموږ هېڅ مطالبه نشته دی صرف دغه دا چېرې تاسو خپل کار کوئ تاسو به کامیاب شئ او که نه که دا زموږ دا سبقونه داسې رواني او موږ لکه نن سبا اکثر سړی دی مدرسو ته سوچ وکړي که نه نو لکه دا عالم دغه چې دي کم مدرسو والا هلکان چې دي سر ناړو محنت نه کوي کوشش نه کوي دا به لکه صرف جوړېږي د دې نه دا خو لکه د خلکو سترګې مونږ ته دي که نه خلک وایي دا به مدرسې کې دي او دا لکه عالمان دي او دا طالب علمان دي او زمونږ لکه دغه حل دی که نه نو دا خو لکه امت له هم د کور کول دي خپل مور پلار هم د کور کول دي زمونږ لکه مور پلار مونږ نه ټوله ماشاءالله تاسو هلکان یې نوجوانان او زمونږ د مور پلار مونږ ته ډېر زیات حاجت دی ضرورت دی هغوی هغه خپل هر څه مونږ باندې لکه دغه کړي دي چې یاره موږ ستاسو نه هېڅ هم نه غواړو تاسو خپل سبق وایئ موږ یې وقف کړي زموږ دپاره جامې کوي زموږ دپاره پیزار کوي زموږ دپاره نور څه منډې تړې وهي چېرې زموږ دا بچي داسې ته محتاج نه شي زموږ دا بچي دا چې دی نه دا الله پاک کامیاب کړي او خپل سبق وایي نو موږ که دلته کې کار نه کوو که نه هسې وخت ضایع کوو نو موږ خپل مور پلار هم دوکور کوو د دې په ځای باندې موږ چې ته هنر ته کښېنو نو هغه هنر به بیا زموږ دپاره بهتري چې زه به روټۍ خو به په قلاره باندې خورم که نه او که نه که دغه زه نه سره دنیا کار مې زده کوو نه مې هنر زده کوو او مې خپل مور پلار له دوکه ورکړه او داسې علم هم څه یې ونه کړو نو لکه څه به کېږي زمونږ لکه پوهېږې چې خراب خلک دي د هغې نه خراب خلک چې دا پیدا کېږي او مونږ مخکې ورځو کې یو ځای پروګرام و زه هغه هلک زه بولم ما ته پته نه وه زمونږ استاد هغه ته یې وینا کړې وه هغه هلک داسې کمعقل غوندې کېدی نو موږ استاد ما ته خندل زمونږ شاګردان یې دا دي او چې ستا شاګردان یې دا وګورئ دا څه لیونی دی ما یې لیونونه به لیوني پیدا کېږي ما موږ لیوني یو نو ما دا اوس ګوره دا دغه دی که نه موږ هغه استاد خو خندل او ما ته به ګپ کوي دا ګورې موږ ښه سړي وو نو زمونږ شاګردان ښه سړي دي تاسو ښه نه یې نو ستاسو خپل شاګرد ته وګورئ دا خو لیونی دی نو دغه دی که نه چېرې موږ په خپله باندې ګډوډ یو زموږ شاګردان به بیا هم ګډوډ وي
چې په خپله باندې موږ محنت کوو کوشش کوو نو هېڅ هم ګران نه ده الله پاک ته الله پاک ډېر زیات رحیم کریم ذات دی او لکه الله پاک له بریم ډېر زیات لکه رحم ورځي چې موږ د دین دپاره ځان ستړی کړو د دین دپاره موږ ځان ستړی کړو ها زمونږ یو مشر کس دی اوس خو بیمار شوی دی الله پاک ډېر خدای دې ورته شفا ورکړي مشر کس دی د هغې کې کمپاوډر و بیا د هغې نه ریټایر شوی بابو صاحب و که نه عبدالرحمن مې کاکا ورته وایي کاکا بابو صاحب د هغه په دې لویوالي باندې علم به کوو او زموږ سره ماښام نه بعد به ناست وو دراسات وي او بیا به دغه وي دا مسایل به وي دغه به وي نو هغه به وي لکه په دې بحث ټایم کې به ژړا شو لکه د دنیا به داسې دغه به وکړه چې ما به په دنیا کې لکه کار مار به مې وکړو زما په دې سر باندې دړو په دې خپو باندې مې دړو وی اوس الحمدلله زه نه لکه دغه یم په سر مې دړي او د سبقونو د وجې مې په سر دړي او ما سره ټینشن ني خو د کور ټینشن را سره نه وي د دې ټینشن را سره چې لکه دې سړي ما ته سبق ویلی دی به زما نه ماښام سبق اورئ چې لکه زه به ورته ووایم که به نه یم ها زما بس دغه مې دی چېرې دی میره که هر سر ما ته ناست دی که دی مشر دی او که کشر دی خو سبق له راغلی دی به سبق وایي نو هغه زموږ مشر و لکه زما په رشته کې زما سخر کېږي زما د سخر رور دی او مشر سړی دی لکه نوسي دي نوسولې ودونه کړي دي خو لکه هغه ته به ما زه به ورته قایم کاکا سبق ته ونه وړو نو ما یې پرېږدم دی نو هغه بس خندل ما ته یې ویروي بس دومره ټیچ دی خو ستا سبق ټیچ دی سړي چېرې دا به زه کله زه ورته وم چې دا سبق یاد کړه تا ته واورم دا اړه مې خوشحاله شوې دا اړه مې خوشحاله شوې نو ما یې لکه ته شکر وباسه او اوس لکه مخکې ورځې کې زه خو هلته سوال جواب کړو ته راشه زه په څه پسې خفه یم وایي په دنیا کې مې هېڅ ارمان نه دی پرېښودی خو دغه ارمان مې دی چې د علم مې پوره کړی وی او بیا یې دنیا نه تللی نو خفه وم اوس وایي زه پاڅېدی نه شم سبقونه رانهسې پاتې شو شپږمې درجې دا دلته کې چې د هغه راتلو هغه هېډ ماسټر صاحب چې به راتلو اسماعیل صاحب و د سره په کلاس کې و نو هېډ ماسټر صاحب خو ماشاءالله اوس شپږمې درجې امتحان ورکړو هغه چې په دې کال کې ناجوړه شوی دی او زمونږ دا واړه دغه ته ولېږل دغه ته مفتي صاحب مدرسې ته موږ سوال کان ولېږل نو چې بس دغه شو ما یې لکه موږ سره وخت نشته دی او تاسو چل ول کوئ نو هغه بس دا ناجوړه شوی دی ناجوړه شوی دی الله دې جوړ کړي نو بیا وروسته لکه سړی ارمان کوي افسوس کوي خو لکه نه کېږي که نه تاسو اوس دا کوم هلکان چې تاسو اوس خدای پاک مقدر کړي ده دا وخت مه ضایع کوئ لکه تاسو به خامخا الله پاک به ستاسو نه غټ کار واخلي او نن سبا خلک وایي یاره وایي دغه دی وایي چې زه علم وکړم دومره کسان فارغ کېږي 500 د یوې مدرسې نه 500 1200 سل او 200 دغه جو د هرو مدرسې نه فارغ کېږي نو دا خلک چېرته ځي لکه دومره په زرګاو فارغي او کار والا پکې یو سړی نه چې سړی مدرس ګوري که نه چېرې زما مدرسه ده دا مدرس ګورم نو به هغسې به ګرځي چېرې زه په دې د 15,000 چې فارغ شوي دي چې په دې کې یو دوه کسان ما ته میلاو شي چې زه پکې مدرسه خپله وچلوم خو داسې کار والا سړی به ته ونه مومې که سل د مدرسې نه فارغ شي او په دې سل والو کې چې ته نظر وګرځې که نه چېرې یو کس داسې ماله پکار دی چې زه یې د خپل فیلډ ته ونه باسم ته نه شي وباسلی په سلو کې یو کس هم نه د هغې وجه دا ده چې موږ ابتدایي درجو کې محنت کوشش نه کړی موږ دا ابتدایي سبقونه صحیح نه ویلي صرف او نه دا بنیادي څیز دی چې دا دې مضبوط وکړه نو په دې باندې الله پاک څومره عمارت جوړوه بیا دې پوه شوئ دا خبره هسې زمانه د ترغیب طرف ته لاړه ده نصیحت طرف ما خو سبق دپاره درکړم خو زه خیر دا خبره هم ښه وه تاسو ته به کوم انشاءالله الله پاک به فایده ورسوي که تاسو دا په صحیح طریقه باندې واورئ تاسو په عمل وکړئ نو انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې تاسو الله پاک په دې سبقونو کې به روان کړي او چې ته په ذهن کې دا چېرې زه نشم کولی جو بس بیا به نشي کولی خامخا هر شی چې تا ته راځي مخ به ترې نه اړه ټیک ته ګران به احسان به ګران به خو زه به محنت کوم زه به کوشش کوم ما به تاسو کې به ډېر شی هلکان داسي چې په کال یا به یو کال به مدرسې کې سبق ویلی 2 کاله به ویلي 3 به ویلي 4 به ویلي به یو ګردان نه ویلی دا په دې خوله باندې به یو ګردان نه راغلی بس الحمدلله تاسو ډېر شی هلکانو ټولو ګردانونه ووایي دا هم په تاسو کې به داسې ډېر شی کسان دي چې هغه په دې ټول کال کې په یو کال یې تېر کړی 2 تېر کړي 3 تېر کړي هر څونه چې تېر کړي په مدرسه کې به زه د خپل استاد څخه سبق نه اورولی په دې کې الحمدلله تاسو ټول سبقونه واورول دغه شانتې په دې کې به ډېر شی کسان داسي چې هغه به چېرته صیغه نه حل کړي صیغه به پېژندل هم نه چې یاره دا صیغه به زه په کوم طریقه باندې حل کوم تاسو اوس الحمدلله ټول ماشاءالله صیغې حل کوئ نو کار شوی دی الحمدلله موږ الله پاک دې قبول کړي او دغه د دې لپاره دغه اوس دا سبا چې کوم ټیسټ دی نو دا داسې دغه ټیسټ نه دی چې بس کم کسان به پیل شو بس هغه به عمر له پیل او موږ به بس بل کلاس ته بیا به نه ځي دغه پکې موږ نه کوو او صرف دا دونه ده چېرې تاسو دا دونه ورځې دلته کې تېرې کړلې چې موږ ته د خپل محنت پته ولګي ستاسو پرې دوا
خو چې موږ ته پته ولګي چېرې موږ دا کم کار د سره وکړو چې هغې څونه ځای ونیو که ونه نیو نو تاسو به فایده رسي خو موږ اصل کې خپل امتحان اخلو چېرې ما د دونه زه ډېر زیات شکي یم په دې ځای کې اوس لکه ستاسو دغه چې دی که نه پرچه چې ده د دې ما دومره استادانو ته وینا وکړه یو ته یې توله جوړه کړه بل ته یې توله جوړه کړه اما ته یې توله په خپل ول نه جوړوې زه هم زما تسلي نه کېږي چې یاره دا کېدای شي زه ورته داسې سبقونه راولم او داسې دغه ورته راولم چېرې زه یم چې دا ما دوی ته ویلي دي یو دوله ورځي نو دوی ځکه ما ته دا برابر کړه خو که تا له به ناشنا سړی پرچه جوړه کړي نه ته پته نشته چې ما څه ویلي دي او څه نه دي ویلي یا به کومه طریقه مې ویلي یا ستاسو نه دی خبر چې دله دا ورځي او دله دا نه ورځي نو بیا به ستاسو لکه صحیح پته ولګي چې تاسو زوت کړی دی که نه دی زوت کړی پوهېږم دې باندې دلته کې لکه دا یو استاد زه راولم بل هغه ته الله کله راشي کله خلیل مفتي صاحب راشي کله بل که نه نو دا دې دپاره زه راولم چېرې دا ما ته پته ولګي چې لکه تاسو دا موږ دا کم کار کوو نو دې فایده کېږي که نه کېږي نه که فایده نه کېږي چې زما دا وخت مسله وړو ستاسو دا مسله وړو الله دې ضایع نه کړي خو که دغه وي هسې لاړو چې بیا به بس موږ هم دغه وایو کومه کنده راځي که نه لکه دا خو هسې دوی ته معمولي خبره ښکاري چې بس زما سبق لکه ختم کړو چې اوس خو نور څه ضرورت نشته نو چې د مدرسې نه خو نه دا خامخا اثر پرې باسي چې لکه ته دونه سبق وایې نو لکه ته مطمئن نه وي چې ته اوس وتښتېدې په میز کې کسي چربي شو او داسې لکه دا نه د پکاره لکه سړی دونه دغه وکړي که نه محنت وکړي کوشش وکړي پکار ده چې هغې بیا دغه وخت یې چېرې لکه تا چې ما ته په 18 ورځو کې په 18 ورځو کې څه خوري نو دا وخت له دا ما ولیکل تا دا ستا دغه محنت دغه دی ثمره ده چې تا ته پته ولګي پوهېږې نور موږ ستاسو نه هېڅ مطالبه نه کوو چېرې تاسو بیا موږ له څه پیسې راکړئ یا مو ماله عزت راکړئ ما ته خدای دې وبخښه مو وایي که ما د سره ښه نه کړې خدای دې وبخښه ما ته مو وایي زه په دې چل باندې سره نه خوشحالېږم چې لکه ما ته دې څوک چمچې ولګوي او ما ته دې څوک کینې پاسي او ما ته دې څوک داسې زما سره دی قریبي تعلق جوړ کړو نه زه نه خوشحالېږم په دې باندې الټه را باندې بوج کېږي چې یو کس د نورو هلکانو داسې ما ته خواته خواته کېږي زه یم یاره اوس دا نور هلکان بوج چې زموږ یو شان شاګردانو دی ولې ده ته ښکته بره کېږي نو دا چل زه نه کوم نه دا کوم اکثر دې مدرسه کې یا نورو مدرسو کې اکثر دا بعضې کسان وي نو هغه یو استاد ته خبرې کوي چې دا پلانکې استاد داسې دی او داسې دی او داسې دی نو زه چې په راوله کې رانم ما ته یو کس دا خوله شو ما دې سوي چې پلانک ما د پلانکې استاد سره کار دی ما ته ګوره بیا دا خبرې ونه کوي سمای نو دا هغه مې دا وکړو هغه بیا چې نور ته وګوري چې ګوره دی په دې خبره باندې خارېږي ته ته ګوره چې دا ونه وي اکثر بګي که نه بعضې پکې نازبینان دي تپوس کوي چې هلکه پلانکې استاد څنګه دی او پلانکې څنګه دی او پلانکې څنګه دی او پلانکې استاد دا وکړو او پلانکې دا استاد دا وکړو زما دې سره کار زما الله در لپاره راغلی یم که زه صحیح کار کوم جو زه به الله پاک ته لکه دغه به یم که زه نه کوم الله پاک به زما نه تپوس کوي زه چا لپاره به یم نه دلته نو په دې خبره باندې پوهېږئ او الله پاک دې موږ خپله یاره پیدا کړي چې الله یاره پکې وه نو نه به دا یېرې چې یاره ما ته به محتمین څه وایي ما ته به داسې وایي ما ته به داسې وایي خپل طریقه کار دی الحمدلله الحمدلله او دا زه مشهور په دې باندې چې یاره دی جو موږ ته قارېږي او دی جو موږ وهي او دی جو موږ ټاکئ خو نه زما ستاسو سره هېڅ ذاتیت نشته په دې کې هم تاسو باندې زما څه خبره بدې لګېدلې یا بل څه نو زه ګوره دونه بد یم نه په دې باندې خفه کېږم چې ته راغلی تا خپلې چوټیانې راوړي دي ما ته یو خف کړي دي ما ته ناسې نو که زه ستا سره لکه محنت نه کوم زه تا ته کارېږم نو زه په تا ځان نه خفه کوم نو زه لکه ستا وخت ضایع کوم نو اوس خو به ته خوشحاله یې چې یاره ټیک ته لکه موږ ته لږ لږ سبق ووي نن یې پکې خیر دی ګپ ولګو نن یې راته پکې قیسې وکړې خو سبا ورځې چې زه دې مخې راځم ما به کنځې لکه خدای دې خوا ټکړه کړي موږ دې وي دوره به کوو دغه به کوو او وخت یې راله ضایع کوو بیا چې راوړو بیا یې راته قیسې کولې او بیا راته سبق نه وي نو دا بیا به تاسو وروسته ماده کوئ خو چې دغه یو څو ورځې اوس تاسو لکه بدن باندې سخته تېره کړله او دا شی تاسو زده کو محنت یې وکړو سبا ورځې تاسو ته زه ولیدم یا چېرته په ذهن کې رالم نو خدای دې وبخښه به خامخا وایي زه نه ته نه یم چې ما ته وایي او تاسو به خامخا وایي یاره خدای دې خوشحاله کړي موږ سره په چوټیانو کې ډېر کار کړو او ډېر موږ سره ځان کړول او دغه کړو او ډېر ښه هلکان ما ته وایي په دې دغه کې لکه اوس زموږ دغه چې دي په دې کې ډېر ښه هلکان لکه دلته کې نه راځي د نورو مدرسو دي د نورو ځایونو دي او ډېره فایده اخلي ماشاءالله دا روزانه سبق چې موږ کوم په دې ګروپ کې لیکو هلکان دي پکې جنکۍ دي پکې د مدرسو دغه دي پکې استادان دي پکې ما ته مخکې ورځو کې استاد دغه وکړو چې ما الحمدلله 15 کاله ما وشول چې زه دا صرف نه خو پړاوم خو لکه دا طریقه ما نه ولیدلې او دم په دې طریقه باندې کړی دی ویلی دی چاته او دا خو ډېر ښکلې اسان طریقه باندې وي زه باندې انشاءالله دا ټول سبقونه یې ما ولیکلو او زه به آینده چې دی نو زه به سبق ویم نو زه به ستاسو یو سبق اورم زه په دې طریقه باندې به زه آینده کال به سبقونه ویم دغه به کوم نو ډېره فایده وشوه الحمدلله الحمدلله الله پاک دې موږ ته اخلاص را نصیب کړي الله پاک دې موږ د غټې خبرې نه چې دا وساتي نو تاسو که محنت وکړو چې تاسو به کامیاب شئ که محنت یې ونه کړو که نه به کامیابېږئ لکه پوهېږئ
دا دغه دی یو څو خبرې ما تاسو ته وکړلې غیر ارادي تور باندې کنه ما خو څه اراده نه وه صحیح نه نور بس لږ سبق ووایو بیا به تاسو لاړ شئ ښه